بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن چې کوم وظیفه ده دا د محبت باره کې ده. الله پاک ټولو خلکو سره د محبت کوي. فرمایي چې الله پاک د اویو میندو نه سوا خپل انسان سره، خپل بنده سره، مخلوقاتو سره د محبت کوي. الله پاک مسلمان سره محبت کوي، الله پاک کافر سره محبت کوي. الله پاک رب العالمین دی. نو عالم کې هر قسم محل کې راځي، هر قسمه مذاهب پکې راځي، تور پکې راځي، سپین پکې راځي. نو الله پاک دې ټولو خلکو سره دا محبت کوي. او د الله پاک یو صفتی نوم یا ودود دی. ودود محبت کرنے والا، محبت کوونکې. نو ودود دا د الله پاک نوم دی. نو چې کله منګه د الله پاک دا نوم کم صفتی نوم دی دا په یو خاص طریقې باندې ووایو، نو الله پاک به زمونږ رشتو منځ کې محبت پیدا کړي، د پلار د زوی منځ کې محبت پیدا کړي، د مور د لور منځ کې محبت پیدا کړي، ښځه د خاوند منځ کې به محبت پیدا کړي. یا هغه کسان چې مثال تاسو سره نه لګي، تاسو سره زړه کې بغض دی، تاسو سره دشمني ده، او تاسو دا غواړئ چې دغه کسان ځان طرف ته مایل کړو، دغه کسان چې موږ سره نفرت کې دا دی زمونږ طرف ته راجوکاو شي، زمونږ طرف ته دی دوی را روان شي. نو دوی له پکار ده چې دوی دی په یو خاص طریقې باندې دغه عمل وکړي. دغه خاص طریقه دغه ده چې خوږ څیز به راوالي. کو چېرته خوږ څیز نه وي نو عطر به راوالي، که عطر نه وي نو پرفیوم به راوالي، سپری به راوالي، خوشبو کو هر څنګه دا به راوالي یا خوږ څیزو. نو په هغې باندې به 3 ورځې یا ودودو یا رؤوفو دا به وایو، یا ودودو یا رؤوفو. نو روزانه 300 پیرې به په هغې باندې وایو او دا به پې دمو. نو یو ورځ دا عمل وکړه، 300 پیرې ووایه، په دې باندې د خوشبو یا د پرفیوم یا د خوږ څیز دا پې دم که. په 2مه ورځ یې دم که، په 3مه ورځ یې دم که. خو چې کله دم شو یا پې راسي زوخره یا د عطر دا ته ولګوه او د هغوی په خوا باندې تیر شي. چې کله تیر شي او په هغوی باندې د عطر دا بې ورشي، نو بلکل په هغوی په زړونو کې به ستاسو لپاره محبت دا به پیدا شي. یا پرفیوم دی هغه له ورکه، ګفټ که ورته، یا بل څیز وله ورکه. نو څونه چې وظایف دي نو دا په صدق څه کول پکار دي، دا د زړه نه کول پکار دي. بل څومره چې په دې کې زما او ستا یقین دا قوي وي، زما او ستا یقین دا مضبوط وي، نو انشاءالله الله پاک به زما او ستا کار کوي. نو کوشش موږ دا وکړو چې وظایفو سره سره د مونځ اهتمام، د مونځ خیال دا مو ساتو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.